أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه بحرکات کې په سبق نمبر 5 کې منګه حرکات ویلو. تاسو سماوي حرکات د سشي نوم دی. چا مې کولاوي مې کو ټول باندې د حرکات د سشي نوم دی. نو زبر زیر پیش ته حرکات ویل شي. زبر یو زیر او یو پیش ته ویل شي حرکات ویل شي. صحیح شو؟ کم مرګري جناسي ټول ته درخواست کوم چې شیرینګ د سره وکړي، ټیپ هم کوی چې څومره زیات مرګري دومره زموږ ثواب کیږي. صحیح ده؟ نو زبر زیر پیش څه ویل شي؟ حرکات ویل شي. صحیح شو؟ دا د سنوم دی د زبر زیر پیش، دا نوم دی حرکات. ستانه څوک تاسو کې زبر زیر پیش څه ویل ته بوته څه وای؟ حرکات. یو ته حرکت وای او درې وانه ته حرکات ویل شي. تلحارو ریمیک بن کړي بیا په اخر کې سغو بیا به تو وای ښا. صحیح ده؟ بیا به تاسو کې سبق ختم شي نو زه بیا ټول مرګو له دغه ور کوم چې چا صحیح نو هغه بیا تاسو کولای شي ښا. نو زبر زیر پیش ته حرکت وای. صحیح ده؟ یو ته حرکت وای او ډیرو ته حرکات وای. صحیح شو؟ نو په دې پروت زبر کې موږ تاسو ته درې څلور خبرې کړې وي چې دې نه ته پروت زبر ویل شي. پروت زبر همیشه د حرف لپاسه وي او راکاګو بینا با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی. جوړ او روان موږ تاسو ته د الف نواله تر د یا پورې خولیو. مشکل حرفونه هم د تم پرون خولیو. بیا د اړمبای کرخه چې دا موږ تاسو ته ویلې و. خو دلته به زه بیا دا خبره وکم چې په پروت زبر کې به موږ د دوو خبرو ډیر زیات خیال ساتو. هغه په وس نه چې موږ د پروت زبر زده کو نو ان شاء الله تعالی که خیره چې کله پورې پروت زبر ته ستا ته کم ځای راځي نو چې مثال ستا پروت زبر په ذهن کې پروت چې موږ د قاری صاحب د پروت زبر کې دا دوه خبرې کړې وي. صحیح شو؟ نو هغه دوه خبرې دا دي چې یو به دې پروت زبر له لکه مثال به دې په تا باندې پروت زبر دی په هر یو حرف باندې چې په قران مجید کې تعالی راغی تعالی په هر ځای کې چې پروت زبر مخې راغی نو دې دوه خبرو په خیال ساتي. یو به پروت زبر چې دې له بجټکا نه ور کوي او دویم نمبر چې دا براکاږي نه لکه جټکا څنګه ور کول شي تا زبر تا زور بول نه ورکو دې ته سوې جټکا وای. صحیح شو؟ او دا چې دې راکاګو بینا نو تا زبر تا زبر تا راکاګو بای نه. صحیح شو؟ دوه خبرې شوې. نو موږ پرون دا یو کرخه ویلې اوس پسې دا دویمه کرخه وایو. نو زه تاسو ته په خویا باندې ویم لکه بصره عبس خلق عدل حسد. صحیح شو؟ نو اوس په نوې سبق وایو. په نوې سبق کې ما تاسو ته ویلو هر یو کس ته هر څنګه چې دی آسان وي. که مثال جوړ او روان سره ویلی شي لکه جوړ روان لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی. لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی. صحیح شو؟ لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی. عین زبر د دې جوړ دی او عدد روان دی. نون زبر د دې جوړ دی او نه د دې روان دی. نو سبا شي لعنه لکه لعنه. کدی چې یو کس ویلی شي او کدی چې ویلی شي لام زبر لا عین زبر لع نون زبر نه لعنه. صحیح شو؟ کدی چې ویلی شي او که جوړ او روان ویلی شي چې تاسو ته کم آسان وي. خو چې زما دا خبره یاد ساتئ چې دوه حرفونه یو ځای کوئ نو ډومبه یو حرف بیا ورسې دوه نو دا دوه یو ځای کوي بیا درې شو نو درې وانه به یو ځای کوي بیا څلور شو نو څلور وانه به یو ځای کوي. صحیح شو؟ د دوه خبرو په خیال ساتو. یو بوله جټکه نه ورکو زور بول نه ورکو او یو چې دی راکاګو بینا. صحیح شو؟ نو څنګه وایو لام زبر لا دې خویا وای پریدو لکه دا ګوتې دې دا شونډې به دې کولاو پریدو. لام زبر لا عین زبر ع لع نون زبر نه لعنه. څنګه شو؟ لعنه. چې وقف بکو لعن هغه بیا ورسته وقف کې بیا وایو. صرف دلته دا صرف زګه لعنه د عین مخرج څه شي دی؟ عین ادا کیږي د مرای د منځنه. صحیح شو؟ نو لعنه. او کو په جوړ روان سره وای لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی. لا عین زبر د دې جوړ دی او عدد روان دی. لع نون زبر د دې جوړ دی او نه د دې روان دی لکه نه لعنه. څنګه شو؟ لعنه. صحیح شو؟ ها اوس پسې دویم حرف چې دی طربه. صحیح شو؟ نو طا زبر طا را زبر را
طارا د طوا مخرج مې تم خولې چې طوا د کېږي جبې سره او بره مخامخ دوه غاښونو د بیخونه او د را مخرج مې تم خولې چې را د کېږي جبې د غاړې او بره مخامخ ته دوه غاښونو د ورونه نو طا او را به د خپل مخرج نه ادا کوي طا زبر طا طا را زبر را را طرا با زبر با طربا طربا با زبر با با طربا طربا لعنا طربا سیده جیم زبر جا جا نو بیا به دا خبره کوم جیم لبا سکو جیم لبا جټکنه زبر لبا پروت زبر لبا جټکنه ورکو او راکاګو بنای جیم زبر جا جا میم زبر ما ما جمع عین زبر ع ع جمع جمع جامع بنوایو صحیح شو جامع غلطه صحیح څنګه بوایو جمع خویا جمع څنګه دا پراته زبرونه دي د قشن با دا زبرونه خویا وایو لکه جمع صحیح ده واو زبر و د واو مخرج مته خولې دي واو زبر و را زبر را ورا دال زبر د ورد 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 صحیح شو طا زبر طا لام زبر لا طلع عين زبر ع طلع طلع صحيح شو لعنه ضرب جمع ورد طلع صحيح شو با زبر با طا زبر طا بطا لام زبر لا بطل صحیح ده که تاسو بیا وایم که یو سړی ته داسې اسانه چې جوړ او روان ویلی شي هغه جانوم ویلی شي لکه با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی طا زبر د دې جوړ دی او طا د دې روان دی بطا لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی لکه بطله صحیح ده هو موږ اکثر چې د دې سبقونه ویلي دا څنګه د زه وایم لکه با زبر با طا زبر طا لام لا بطله صحیح ده اکثر موږ دې سبق ویل دا راته اساني نو دغه وجه تاسو داسې وایم لکه جیم زبر جا جا عین زبر ع ع جع لام زبر لا جعل صحیح ده په دې کې صرف د څو خبرو خیال ساتئ یو چې پروت زبر دی هغې له به جټکنه ورکو او راکاږو بینه دویم نمبر چې دی هر یو حرف په کوشش کوو چې د خپل مخرج نه ادا کړو بس دا قدرې خبرو پکې خیال ساتئ نور انشاءالله تاسو له به دا سبق درځي لکه ګوره جیم د کم دی نه ادا کېږي هغه ما تاسو ته ولې عین د کم دی نه ادا کېږي د مرۍ د منځ نه صحیح شوه نو عین او جیم به د خپل مخرج نه ادا کړي او پروت زبر به راکاږي نه او جټکه به ول نه ورکوي لکه جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل صحیح شوه کو په اخره کې وسره دا روان وای نو خدا که روان نه وای څه مسله نشته که یو سړی داسې وي یا زبر یا ذال زبر ذا یا ذا را زبر را یا ذا را که داسې وي بهتر دی که داسې نه وي او جوړ او روان وسره وي نو بهتر دی صحیح ده چې څنګه تا ته اسانه لکه مثال په تور ته داسې وایي چې یا زبر یا ذال زبر ذا یا ذا را زبر را یا ذا را صحیح شوه او که داسې وایي یا زبر یا ذال زبر ذا را زبر را یا ذا را نو داسې هم ویلی شي صحیح ده خو روان وسر ځکه پکار دی چې ستاسو ژبه پرې راواوړي صحیح شوه د ذال مخرج مې ته ولې ذال نرم حرف دی ژبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو سرونه ادا کېږي صحیح ده فا زبر فا د فا مخرج مې تم خولې فا او په پا کې مې ته فرق ولې چې فا څه ته وایي او پا څه ته وایي یو دا پا ده او یو دا فا ده صحیح شوه نو دا چې دی کم سړی په انګریزۍ پوهېږي نو دا دې ملګرو ته ما ویل دا پی والا پا ده پی نه پاکستان پیسې دا شیزونه چې کم پی راځي دا پا ده نو دا پی والا پا په قرآن مجید کې نشته دا اف والا چې کومه فا ده لکه اف چې ته کوم دی نه ادا کوي که نه نو موږ د هغې ځای نه فا ادا کېږي صحیح شوه نو دغه فا په قرآن مجید کې شته صحیح ده نو دا فا ادا کېږي ژبې د سر او د لاندې شونډې د خېټې او بره مخامخ د دوو غاښونو د سرونه لکه مثال په طور دا ګوته چې دا د ما شونډه ده دا پنسل چې دا زما بره مخ غاښونه دي نو دا په دې شونډه باندې دلته معمولي کېدمه معمولي او د دې سره به لږه هوا هم راوځي لکه فا زبر فا طا زبر طا فطا را زبر را فطارا صحیح شوه فا زبر فا طا زبر طا را زبر را فطارا فا زبر فا طا زبر طا فطا را زبر را فطارا صحیح شوه
قاف زبر قاف فقاف او په کاف کې متوم فرق ولې چې قاف څنګه وایو او کاف څنګه وایو. نو د بعضی مرګري نیوي نو بیا برته قاف ادا کیږي جبې د ویخ او د بره تالونه. قاف او کاف، کاف چې د بره نه ادا کیږي لکه مثال په تور دا زما لاس دی، دا زما لاس دی کنه دا جبه شوه صحیح شوه، دا د جبې سر دی، دا د جبې ویخ دی، تالونه په کته دا جبه ده صحیح شوه. نو دې کاف د دې کتې ځای نه ادا کیږي او کاف د دې بر ځای نه ادا کیږي. کاف په کچ وایو، قاف په غټ وایو، ټکی والا حرف قاف چې دی دا په غټ وایو لکه دا یو قاف چې دی لکه قاف زبر قا قا، دال زبر ده ده، قدا را زبر را قدر صحیح ده. بطل جعل يذر، يذر بنوایو، زال بنوایو، ذال بوایو، ذال نرم حرف دی صحیح شوه. يذر يذر فطر قدر صحیح ده. بیا ته یو پیره بیا وایم لعن ضرب جمع ورد طلع بطل جعل يذر فطر قدر صحیح ده. نو دا شو زمونږه د حرکات سبق صحیح شوه. د حرکات سبق چې دی په دې کې ټوټل لا بعضې مرګري نوي دي، نو زه به دا مختصر بیا تاسو ته ووایم. سبا به انشاءالله سبا نه به انشاءالله موږ بیا حرکات نه وایو، بیا زه پروت زبر به نه وایو، بیا به انشاءالله پروت زیر به موږ سبا زموږ نوی سبق شروع کېږي صحیح ده. پروت زیر، نو پروت زبر کې د ټول لړومبۍ خبره چې وه هغه دا کړې وه چې زبر زیر پیش ته حرکات وي، د زبر زیر نوم پیش سره حرکات دی، که یو ته وي هغې ته حرکت وي او ډېرو ته حرکات وي صحیح شوه. لکه مثال زبر زیر پیش راغی نو دې ته موږ حرکات وایو، او که صرف زبر راغی نو دې ته به حرکت وایو، یا زیر راغی دې ته به حرکت وایو، یا پیش راغی دې ته به حرکت وایو صحیح شوه. نو دا لومبۍ خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې دا نښه چې کومه تاسو ته ښودلې ده پروت زبر ملا زبر ورته څوک وایي ولته ورته قاري صاحب وایي پروت زبر، نو موږ به ووایو چې دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. دا کومه نښه تاسو درکړې دې ته څه ویلی شي پروت زبر ویلی شي. پروت زبر همیشه دپاره د حرف له پاسه وي، د حرف به د پاسه پروت زبر به کوم ځای وي، زبر مطلب د پاسه صحیح شوه. نو زبر به د لاندې یا چپ سیټ ته یا ښی سیټ ته به دا نه پروت زبر نه وي، کوم ځای به وي د حرف له پاسه به وي. لکه دا زا ده نو دې د زا د پاسه دلته دا راغلی پروت زبر، نو اوس په دې باندې ولاړ زبر هم راتلی شي. ولاړ زبر دا چې موږ داسې ودرو نو دې ته به ولاړ زبر وایو، چې ملا سي دې ته به موږ پروت زبر وایو صحیح شوه. درېیمه خبر دا ده چې دا پروت زبر به راکاږونه صحیح ده، او بیا با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی ته ښولی. بیا دلته چې دی په دې کې دوه خبرې موږ کړې وې، بار زه دا خبرې کوم چې ستاسو ذهن ته کوزه شي چې پروت زبر کې به دوه خبرې کوو، یو بوله جټکه نه ورکوو، زور بوله نه ورکوو، یو به یې راکاږونه لکه با زبر با زبر به نه وایو، یا با زبر با داسې به نه وایو صحیح شوه. نو دا د پروت زبر خلاصه ده. خلاصه دا ده چې دې نښې ته پروت زبر ویلی شي. پروت زبر همیشه د حرف له پاسه وي او راکاږو بینه. درې خبرې شوې صحیح شوه، او دوه خبرې دا دي چې پروت زبر له به جټکه نه ورکوو او راکاږو بینه صحیح شوه. اوس کوم ملګری چې سبق اورول غواړي سبق واوروئ، او که نه اورول غواړي نو څوک څه تپوس کول غواړي تپوس وکړئ.